واقعاتو کې د ټول نه اهم واقعا هغه د غزوه احد و چې هغه شو بیا د دې نه علاوه نور کوم متفرق واقعات چې د حضرت عمر هم د لول حضرت افسر ځان هو نکاح چې د پیغمبر اسلام سره شو او حسن دانو پیدا شو په دې کال باندې او په دې کال کې د شراب او حرمت هم نازل شو بیا په سلورمه هجری کې د ټول نه په اولنې اورز باندې یعنی د محرم الحرام یکم تاریخ څخه مو نو پای کې یو سریه وشولا سریه ابو سلمہ ابي سلمہ عبد الله داګنو دا یو کسو طلیحه دا غنمو طلیحه غنمو طلیحه بن خویلد طلیحه بن خویلد دی طلیحه ایو سلمہ او طلیحه دی دوانو په حضور صلی الله علیه وسلم د مقابله لپاره خلق راځم کړل طلیحانو او سلمانو دې دوانو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د حمله لپاره خلق جندا راځم کړل پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ابو سلمہ عبد الله بن عبد الاسد مدغه ابو سلمہ عبد الله بن عبد الاسد د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ولیکو او د سره 150 کسان جندا نورو 150 کسان پیغمبر اسلام د سره ملګری کړل او تاسو لاړ شئ او دغه طلیحه او د کم سلمہ چې د سره تاسو جنگ وکړي دوی چې کله لاړل دا ابو سلمہ چې کله لاړو نا طلیحه او دغه سلمہ کم چې هغه وتښتیدل او نور ملګری چې دوی سره کم راغلی نو هغه هم چې نه دا وتښتیدل دو مال غنیمت چې دا حاصل کو څومره کسان چې بری کیو ټول ته وو خان او ډیر شی بيزي چې دا میلاو شولې دا نو پایې کوم محرم الحرام باندې دا سریه پیغمبر صلی الله علیه وسلم لګلی و سریه ابو سلمہ بن عبد الله بل پدې کې دا طلیحه چې کنه طلیحه د ورستو بیا مسلمان شو او کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفات شو بیا مرتد شو د نبوت دعوی هم کړی و د طلیحه نو طلیحه او سلمہ کله پیغمبر علیه السلام زمانه کې مسلمان شو چې کله پیغمبر علیه السلام وفات شو نو د مرتد شو او د نبوت دعوی کړو د طلیحه د نبوت دعوی کړو بیا داګه نو ورستو او دغه مقابله لپاره خالد ابن ولید رضی الله عنه چرند حضرت ابوبکر صدیق لګلو چې تلار سودا طلیحه جنن د امر کا خو خدای پاک هغه د طلیحه د دې نه شام ته وتښتیدو او بیا الله کې توبه واسره او بیا اسلام کې جنن داخل شو لاول مسلمانو بیا مرتد شو د نبوت دعوی وکړه چې کله د خلاف خلق ولېګل حضرت ابوبکر صدیق عنه د دې ته وتښتیدو شام ته او الله کې توبه واسره او بیا په اسلام کې جنن داخل شو او بیا د مسلمان سره جنگونه کول د حضرت عمر رضی الله په زمانه کې قادسیه په جنگ کې بیا شهید شوی دی نو په یک محرم الحرام کې سریه ابو سلمہ عبد الله بن عبد الاسد دا شو درینه بعد سلور بنزو ورځې بعد یو سریه پیغمبر علیه السلام لګلی و سریه عبد الله بن انیس دا په 5 محرم باندې پیغمبر اسلام لګلی و 4 هجری کې او دا په یک محرم باندې یک محرم 4 هجری دا عبد الله ابن انیس دا چې کنه بدی کې پیغمبر علیه السلام ته دا خبر ملو شو یو کزو خالد ابن سفیان دا غنمو خالد ابن سفیان د خپل قبیله والا زهیل قبیله مداغنه زهلی قبیله زهلی او یو لحیانی هذلی او لحیانی دا قبیله دا راجم کړلې هذلی او یو لحیانی دا دو قبیله دا راجم کړلې د دې لپاره چې منګل شو په پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې حمله وکړو پیغمبر علیه السلام د دې خلکو لپاره ولې ګورو صحابي دا غنو عبد الله ابن انیس پیغمبر علیه السلام ولې عبد الله ابن انیس کله لاړو د ټول نمک کې د خالد چرندې مړ کو د نه سر کټ کو او دا سری د ځان سره راوغستو پیغمبر علیه السلام خدمت لیوړو نو چې کله به خلک د په تلاش کې شو غنه نو دی به روانو د ورځې به سفر کو چې شپه بشولا نو دی به یا د شپې به سفر کو د ورځې به یو غار تور نه وته نو الله پاک یو دغه چرنده مسلط کړو په دمانې دا جولا چې کله به غار تور نه وته اجولا و بیا پاسه باندې هغه جاله خپل داخله نو چاته په پته نه لګیږي چې بری کې تم سوچته غنښته نو بری طریقه باندې مدینه منوره ته ورسېدو او پیغمبر صلی الله علیه وسلم له دې خالد غسر ورکو چې دا ایکسته کم چې تاسو خلاف ته اندار پاسې دلو پیغمبر علیه السلام ډیر زیات خوشاله شو دنه او دکله چې دا کافر سر پیغمبر اسلام خپل مګ ځکه دا کس یو نه خدا چې مسلمانانو خلاف وو وین دا چې د پیغمبر علیه السلام ته بده ردی ویلې
تکلیف په پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې ور کو چې کنزل وای کول نو پیغمبر علیه الصلاه والسلام د په مرګ باندې خوشاله شو او د صحابي لا د عبد الله ابن انیس له پیغمبر علیه الصلاه والسلام خپل همسا ورکړه او دا ورته چې دا همسا دا زما تر نه ته نشانی ده د قیامت پر باندې چې کله الله پاک ولزي نو تاسو سره ودا دغه به سره دا لاټي به سره همسا به سره زګه په جنت کې ډېر کم خلق دي سي چې هغه سره به همسای یو وای کیته نو دا عبد الله ابن انیس رضی الله چې کله وفات کړو نو دا د درې دغه به ډېر زیات خیال ساتو دي همسا چې دا مر پیغمبر علیه الصلاه والسلام را کړدا چې کله وفات کېدو نو خلکو دی وی چې دا همسا به تو زما په کفن کې زما سره بکیری خلکو سره همسا چنده کې خو دا پای کې داغي سره چنده دفن کو بیا یو روایت دا دی چې کله دا عبد الله راغله نو پیغمبر اسلام خواله نو دې دغه ته پته لګیدل او پیغمبر اسلام د خالد چنده وفات کړو د دغه کې دا محرم دا وشو بیا په سفر کې پیغمبر علیه الصلاه والسلام واقع شو واقع رجیع هغه ته ویل رجیع په دې کې د قبيله خلکو د عزل قبيله او د قاره قبيله خلک دورال پیغمبر علیه الصلاه والسلام دوی فرمایل چې زمونږه سکسان مسلمان شوی دي نو تاسو څه وکړئ چې زمونږ سره یو څو کسان زمونږ سره ولېږي چې الله کې زمونږه علاقې ته لاړ شي الله کې موږ خلکو ته اسلام وخیو د اسلام تعلیمات خلکو ته چنده وخیو نو پیغمبر علیه الصلاه والسلام دول له صحابه کرام ورکړل پای کې یو عاصم نومو یو مرتد عبد الله ابن طارق خبیب بن عدی زید ابن دثنه او خالد بن ابي كبير او معتب بن عبید دا وو کسان بریګه مشهور دي لس کسان پیغمبر علیه الصلاه والسلام دول ورکړل کله چې دو رجیع یو ځای د مکی او د عصفان په منځ کې یو ځای رجیع نوم دی د مکی او د عصفان په منځ کې یو ځای د غینه رجیع نوم دی نو هغه رجیع ته چې کله ورسېدل کنه نو دو د پیغمبر علیه الصلاه والسلام د ملګرو سره بد عهدی وکړه او بولل احیان ته اشاره وکړه چې تاسو راشي او دا مسلمانان چې دا ختم کړي هغه بنو الاحیان والا د ځان سره سل کسان نه وستل بنو الاحیان قبیله وا هغه د ځان سره دی رجیح مقام ته سل کسان نه وستل د دې لپاره چې دا مسلمانان چې د امر کی ادي مسلمانان ته چې تاسو لاندې راشي او تاسو ته امان چې دا بدل کو هغه په دغه ټیم کې دعا وکړه دي صحابه کرامو چې اللهم اغفر عنا رسولک یا الله فل رسول ته زمونږه خبر چې دا ورکا چې موږ د دې په سخت کې یو داخله چې دا زمونږه موږ سره دا دوه وکړه او بیا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هغه ته دعا وکړه د هغه ټیم نه چې دا دعا وکړه چې الله د استاد دې دغه پیغمبر اسلام دعا وکړه چې الله ته دوی حفاظت وکړه په دې کسانو کې دا کوم عاصم ابن ثابت چې کنه عاصم ابن ثابت د دعا وکړه دعا دا وکړه چې الله زستا د دین د حفاظت لپاره ز خپل کور نه راوتل یم ها اللهم اني احمل لك اليوم دینک یا الله نن ستاره دین د حفاظت لپاره ز کور نه راوتل یم نو ته زما د بدن حفاظت د دینه وکي زما د بدن حفاظت د دینه وکي دا دعا دا وکړه او کله چې د نور ملګری مړ کېدل نو دا عاصم چې دا هم د دوی سره پکې شهید شو او دوی د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هغه دا وکړه بیا ورسته دا وشو لګنه چې دا عاصم ابن ثابت چې د خلکو دا راونیو ها خلکو دا راونیو او د لاش به حرمتي کوله د لاش به عزتي کوله او د لاسونو خپل هر څه چې دای ته کټ کول نو بدو باندې الله پاک دې نه دا دغه مقرر کړ دا مچي نه مچي دا د لاش نګیر چا پیره چنده مچي وي نو څوک باغی ته چرند دا نشو نږدې کېږي څوک باغی ته نشو نږدې کېږي او هغه مچي چې نن دا بدن نه لري کېږي ټول ورځ هغه تیر کړل او مچي چې دا لري نشو دی چې اوس په دا مچي نه نه موږ بدلونه شو د لاسونه پکړ کو د لاس شرند دا بلکې به ورمنه څه چې هغه ډیر ځات غوسه ودی تا ندی عاصم دغه دعا الله پاک قبول کړل د ورځو خودسي الله پاک تیر کړو دته سونه وي دا مچو د وجنه چې کله شپش ولا الله پاک باران وسیله راغی دغه الله شوی وړو او خدای پاک دغه الله حفاظت وکړو دغه دعا کړو چې الله زما د الله حفاظت وکړي دینم بل دا چې په دغه واقعیا کې په دغه کې یو خبیب رضی الله تعالی عنہ نو خبیب ابن عدی دعا کړو نو هغه ته به موسی میوي الله پاک ورکړي لکه څنګه چې حضرت مریم علیه السلام نبی موسی میوي ورکړي دغه شانتي یو دا خبیب رضی الله عنہ دیو کنه خلق ورته چې موږ تا مړکو خلق ورته تا موږ مړکو د مسلمانانو بقیت کیو کله چې د قتل کولو اراده وکړه نو دا غي چې تاسو مال یو بلیډ راکې دا صفای د پاره دغه نه کم چاړه چی هغه چاړه مال راکې دوی خپل دغه شروع خپل صفای مفای چنده شروع کړه نو بدل کې یو ځانو فاطمه نو مداغینا
فاطمه نو دوی چې ما وکتل نو زما زوی چې د کچ ماشوم هغه د په هغه کې جن داله بي گئی نو زوی د بچی دی خو به د مسلمانانو د طرف نه لري کا مونږ نیولې نه اوس به دې مونږ قتل کو او د سره پلاس کې بلیډ دی د زمانه ماشوم بچی ته نقصان ونه رسي نور ته دی ورته وی چیرته زمانه بچی ته نقصان زوی دین مې ریګا زګه زته د هیڅ نقصان چې اندانه رسومه هیڅ نقصان ته نه رسومه زمانه دې سره سکار دی زه د نه نیم نیولې او زه دې نه کوم چې د خپل زور ورو بدله چې اندازه د کمزور ناخلم دا نه کو او بیا دې فاطمه وي چې ما رايت اسيرا قط من خو خير من خبيب چې ما د دې خبيب نه بهتر قیدی چې اندان نه لله زکه په دې ورځو کې ما د سره انګور لیدلې دي او انګور دې سره چې لکه په دغه زمانه کې رسن راړو انګورونو راکړه انګوران ورځ نه وي بل نه چې دې په خپل باندې جن دا تړلې شو او څوک باغ ته چا پرې خودل نو بیا ته د میوي چې دا بل د کم تر نه براتلې د دې چا ته پته چې اندان لري کله چې د قتل کول لپاره د حرم نو باسو تنعیم ته ها ندوی چې مال دونه مهلت راکې چې عزت ور رکعات مونږ وکم 2 رکعات مونږ وکم او الله کې هغه 2 رکعات مونږ ته چې نه هغه 12 رکعات هوکا 2 رکعات وکړل او در 2 رکعات زر وکړل به خلکو دې چې ما د رکعاتونو د دې لپاره چې نه د زر وکړل کنه چې لکه تاسو بیا ونه وای چې د مرګ د وجې نه چې نه د مرګ د وجې نه د چې نه د لیټ شو او د مرګ نه ریږي جو زکه چې نه په قرار باندې مونږ وکړو نو ما د مونږ خپل زر دا کو نو د صحابه کرام د شهادت جذبه دا غوښتو نه وا چې مونږ هم زر زر تندا وکړو په دې دای کې یو زید بن حارثه هغه ته هم دا واقعي سره غلو چې هغه مرګ د مخ کې چې ما د 2 رکعات مهلت راکا هغه 2 رکعات چې وکړل دعا نه بعد لرسل کل یا ارحم الراحمین یو پیروي یو بدویم پر باندې یا ارحم الراحمین بدریم پر باندې یا ارحم الراحمین نو بدریم پر باندې یا ارحم الراحمین وی شاده چې بدمانه کم کس حمله کوله او کم کس د مرګ د لپاره په انتظار باندې و چې ته ود فرقات وشو کې دا بیا دې مړکوما یو هغه تسي پتوره باندې ولا شو آر پر شو د تاسو کو چې دا څوک ته دغری آل ته الله پاک فرشتہ را لګری وا او عزت رسول الله اسمان فرشته ما چې کله تعالی الله پاک نه سوال وکړو چې یا ارحم الراحمین نو ما الله پاک ته عرض وکم چې الله دې بندره مدد د پاره ما ولګي نو سلورم اسمان نزا د اسمان تر عالم او بیا د اسمان دنیا تر عالم او کله بدرین پیرمانی یا ارحم الراحمین وی نو ما دې انسان غسټو او ته ته محفوظ کړي دینه بعد دا مشهور شولا او دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایل چې کم یو کس هم په دعا کې درې پیری وای یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین دا وای دلیل اوس د څه دعا مغواړي الله پاک به دا دعا چلنده به قبلوي خالي بل دا وشولا د دې واقعین بعد په دغه سفر کې بیر معونه واقع شو کوم چې مشهور واقعه ده بیر معونه بیر معونه دا د شو معونه الته کې یو کوهره بیر دغه ته ویل کې کوی ته ویل کې بیر معونه او د سریه القرى ورته هم ویل کې سریه القرى ورته هم ویل کې د دغه سفر په میاشت کې سکسان نال پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی فرمایل عامر ابن مالک دا غنمو ډیراله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته هدیه راوړه پیغمبر سلام قبول نه کړل د اسلام دعوت ولکو اسلام قبول نکو ورته وی چیرې د سکسان نجد طرف ته تولېګا چې هغه خلکو د اسلام ته دا وخه او خلکو د قرآن مجید تعلیم ته دا ورکی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د 70 صحابه کرام ورېګل 70 صحابه کرام د سره ورېګل چې تاسو دغه نجد طرف ته لاړ شئ او الدغه خلکو د دا قرآن مجید وخه یو دا مقدس جماعت په دې باندې چې 70 صحابه کرام وګي بل چې 70 صحابه کرام هغه چې کم ټول د قرآن مجید حافظانو او ټول صحیح قاریانو نو په دې وجه باندې جماعت نه نو دا ډیر زیات برکتو او دغه 70 صحابه کرامو دوی دا کار کوو چې دوی د ورځې باندې ځان به حساب مزدوري به کوله او لږه شان د لرګي مرګي به راټولول او چې څه پیسې مېسي به وګټلې اصحاب صوفه چې کم د مسجد نبوي کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د صحابه کرام مدرسه هغه ته به دا پیسې مېسي جندا به دغه کړلې هغه به د خوراک کا کې تنظیم به باندې کوم او چې کله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې تاسو اوځي د 70 صحابه کرام لاړل د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په حکم باندې بیری معونه یعنی هغه کوی چې د معونه په نوم باندې مشهور دی هغه ته کله دوه رسیدل نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام عامر ابن طفیل دا یو کسو د دوه مشرو هغه چې دا خط ورکو چې دا خط چې نه دا به عامر ابن طفیل دا خط نه د بلاړ شو الته به دا خط دا به کولاو کې کله چې دا خلک ورسېدل نو دغه بیر معونه ته نبی عمر علیه الصلاۃ والسلام خط کله د ورسېدو نو عامر ابن طفیل
د چې کله دا خط ولیدو کنه نو خط لا پړاو کړه نو چې یو کس دی وی اشاره ورته وکړه دا خط چې چاړو لدې مړکا لاول ټول نه بد عهدی دا وکړه لګنه چې دای کسي مړکو ادای کسي مړکو نو دا داوی حرام ابن ملحان دا غنو حرام ابن ملحان کله چې د پیغمبر علی السلام دا خط دی عامر ابن طفیل دا ورکو نو عامر ابن طفیل اشاره وکړه چې دې مړکا حرام ابن ملحان مړکا اجي کله مړکو نو د چکړه الله اکبر فزت ورب الكعبه چې دا کعبه پر مې د قسمی زه کامیاب شوم الله ډیر زیات لوی دی دا وی او بیا د دندو د څومره کسان چې کم نور کنه د بنو عامر ولګي دا عامر ابن طفیل او په نور صحابه کرام له خلکو له ترغیب ورکو چې تاسو د نور صحابه کرام ته دا هم مړکې په دې کې دا ټول کسان چې دینه دای لکه مړکل دا رال قبيله او د زکوان قبيله دای مړکل په دې کې درې صحابه کرام چې یو صحابي کو په دې باندې شو چې زید ابن دغه نوم کعب ابن زید انصاری د جو بچو د بچو چې کافرانو ډېر زیات وو کنه د کافرانو خیال دا و چې د مړ شو او د لګړې ژوندۍ جندا باقي الله پاک دې محفوظ کړی دینه او دو صحابه کرام نورو دیونه منذر ابن محمد نمو او دیونه عمرو ابن امیہ زمزری د چې د دوانه دوتریو دغه وړیو دا خپل غړي بيزي بولې وي د سر لپاره نو دو په موقع باندې چونکینو نو دو دا کسان او یو دغه صحابي کعب بن زید دو درې وړه جندا بچول او دو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته دا خبر چرندا ورکو بیا په دې دوه کې دا کم څه بچیو یو دا منذر او یو دا بل ملګری عمرو ابن امیہ دو دوانو دا مشوره وکړه چې زمونږ ټول ملګری جندا او شهیدان شولو او موږ ټول جننه دا راغلي موږ په جوم باندې راغلو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام موږ را لګیلو اوس موږ لاړ شو نو زمونږ ملګری خو نشته موږ نه دا پوښتنه چې لکه تاسو ملګری سکرل او دوه نمبر شي نو موږ به هم لاړ شو جنگ وکړو نو دوی جننه دا په جنگ باندې ورغلل او په دې کې دا یو صحابي منذر ابن محمد دغه جننه دا jihad کوو په دې کې هغه شریک شو ال دغه وفات شو او عمرو ابن امیہ چې دن هغه گرفتار کو دی بیا عامر ابن طفیل راغی هغه سر وختې ته څو کټ کړل او دا وی چې ما نظر منو چې بدیو کې بځ یو کسر انده بوته هم نه پریدم خالي بیا دې کې ډیر شی واقعات نور هم دي دغه صحابه کرام د دینه بعد په محرم نه بعد سفر او سفر نه ربیع الاول پر ربیع الاول کې یو مشهور غزوه وشولا چې هغه ته ویلېږي غزوه بنو نذیر غزوه بنو نذیر دا غزوه بنو نذیر د څه شو لکه دا پر ربیع الاول 4 هجری کې شو پر ربیع الاول 4 هجری کې د دې پس منظر داو چې کله دغه واقعا وشولا او عمرو ابن امیہ زمزری د کله وفات شو دا گرفتار شو عامر ابن طفیل د راونی د دنه صرف وختې ته کټ کړ او نور ورته سوونه وي د چې کله د گرفتارۍ نه وزګار شو لاړو مدینه منورې ته نو پلار کې د چې کله تلو دا عمرو ابن امیہ زمزری پلار باندې د دوه کسان ولیدل دوه مشرکانو د سره ملګریو نو چې کله د مشرکان د سره ملګریو کنه پلار باندې دور روانو نو دو په لار باندې په وځي کې پړاو غوړدو نو دی عمرو ابن امیہ زمزری ولګیدو او دغه دوه کسان مړ کړل په دې نیت باندې مړ کړل چې د زمونږ چې دې کسانو زمونږ 70 کسان مړ کړل د زمونږ 70 صحابه کرام شهیدان کړل نو زه خدا 70 خو نشم وجلې د 70 بدله خو نشم غسته خدا دوه موس مقیل راغلی په دغه باندې د دوه وښتل او دوه مړ کړل لکه دغه دوه کسان دا مړ کړل کله چې دا عمرو ابن امیہ زمزری دا نوم یاد ساتي چې دا واقعا دا جنگ ټول د خبرې د ودی نبی جوړ شوی دی عمرو ابن امیہ زمزری رضی الله تعالی عنہ د چې کله لاړو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته او پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام دوی چې کله زړه اتلوا نو ما دغه قبیله دوه کسان چې اندام کړل یو قبیله ورته یاد کړه چې دا غي دوه کسان ما کړل د بنو عامر قبیله کسان نو پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام ورته چې دا تا ولې مړ کول د دوه سره خو زمون عهد او لوز دی مطلب زمون د دوه سره معاهده ده چې موږ به یو بل نه قتلونه نه کوو موږ به یو بل نه قتلونه نه کوو و زمون چې د دوه سره معاهده ده او دا معاهده به وجود چې نه تاسو موږ سره دا کسان مړ کړل نو اوس پر دوه موږ دیت پور کوو سور کوو دیت پور کوو خون باب ورکو او د دې بنو نذیر سره د بنو عامر سره چونکی بنو نذیر هم معاهد او هغه سره هم حلفانو وایي به معنی
یعنی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دوه کسان مړ شول د بنو عامر قبیله پیغمبر سلام زموږ سره معاهده ده نو دوی په بدله کې به اوس موږ خون بها ورکو دیت ورکو خود دې بنو عامر سره حالفان بنو نذیر والهم نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دی بنو نذیر والتوی چې تاسو زموږ سره بدی کې کومک وکړي او زموږ سره چې نه دالکا دیت ورکړي ځکه چې بنو عامر دوه کسان مړ شوی دي نو تاسو نه هو حالفان نو تاسو زموږ سره بدی دیت کې موږ سره کومک وکړي او بدی کې موږ روپۍ راکړي نو هغه چې نه موږ خود سره کوو یو دا انکار وکړو پوه شو دې باندې دویم دا خبر دوه کړه چې یو دو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه دعوت وکړو چې تاسو زمونږ بنو نذیر علاقه ته د دوی چې کوم علاقه وا کم کورونه د دوی کم محله او کم قانوني وا هغه ته تاسو راشي او موږ څه خبرې اترې دي هغه وکړو نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام شو او د ځان سره عبدالرحمن ابن عوف او ابوبکر ځان عمر ځان عثمان ځان زبیر ځان دا یو صحابه کرام د ځان سره پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام واغستل دو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د دیوال په اصول کې کېنو دو مشوره دا وکړه چې کله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دلته کینی نو موږ به کسان وکړي او د غټ پر اواغ دی پر پیغمبر اسلام دې صلی الله علیه واچي چې دې مړ چې جوم بل دیت دا خبر اخلاص شي او بل دنه اوسګار شو د مسلمانانو اوسګار شو خبره بخلاص شي دو پدې دا چال باندې دو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دعوت ورکو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام لاړ ولته صحابه کرام چې دا هم لاړل وسره وس ال دغه الله پاک په ذریعہ د وحی باندې جبرئیل علیه السلام راولې کو او پیغمبر علیه السلام ته خبر وکړو چې دوی دا پلان او دا منصوبه را تر دې انځه کله چې پیغمبر علیه السلام پوښو د دغه ځای نه ډایرکټ تیرنده روان شو او د روان شو لکه څنګه چې سړی خپل حاجت باندې دي ډایرکټ لاړو پیغمبر علیه السلام پته ونه لګیدا صحابه کرام چې کله خبر شو چې پیغمبر علیه السلام کو نشته نو په تلاش کې جندار وتل ال دغه هغه ته پته ولګی چې زمونږ راس خو پیغمبر علیه السلام ته پاشو او زمونږ خبره کم چې نه داخله پیغمبر علیه السلام ته ورور رسیدله نو کله چې صحابه کرام رال پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته چې دغه خبره ده چې دوی زمونږ د پلان منصوبه د مرګ منصوبه ته انداز جوړ کړی و او دوی چې انداز وجله مخ الله پاک ماته وي ته تحقیقات وکړه خبره صحیح و نو پیغمبر علیه السلام چې دوی چې مسلمانانو سره کوم عهد اول چې میثاق مدینه شو وکنه اول چې کله دورال پیغمبر صلی الله علیه وسلم رال نو مدینه منوره له غیر چاپیره چې کم قبیله وي دا غي سره عاد او لوځو کو چې نه موږ د یو بل سره جنگونه کوو نه کله مسلمانانو سره چا جنگونه کول تاسو به مدد نه کوئ که تاسو سره چا جنگ کوو مسلمانان به مدد نه کوي دیو بل خون بهاو دیت پور کو نو دو چون کې دا خپل خبر نه معاهدینه او خلاف ورزي وکړه جو پیغمبر علیه السلام چې موږ بزو د دوی سره بوس جنگ وکاو دا دغه به کو دو سره بجیات کو نو پیغمبر علیه السلام د ځان سره صحابه کرام چې اندار واغستل او په بنو نذیر باندې حمله کول حکم وکړو عبد الله ابن ام مکتوم رضی الله تعالی عنہ پیغمبر علیه السلام خپل نائب مقرر کو دا صحابي نابینا صحابي نو پیغمبر علیه السلام دې خپل نائب مقرر کو او چې کله دی بنو نذیر ولته پته ولګیدل کنه چې پیغمبر علیه السلام او صحابه کرام راغلي نو خپل قلعه یا دروازې په ځان باندې باندې کړې په خابل غریز دغه کنه چې یو کلی وو نو هغه کلی ته بغیر چا پیر دیوالونه بوله شو دروازې به شو چې کله به خطر او به دروازې بند کړلې په هغه دیوالونه چې نه غړ دیوالونه ملګو څنګه قلا بالا ایثار دی یا نور قلاګانی نو دغه شانتي هغه په خپل قلا کې هر څه دروازې په ځان باندې بند کړلې او بهر ته نه راوته پیغمبر علیه السلام صحابه کرامو هغه ورته انتظار دي نه دا ورته وکړو خو هغه چې نه دا راونه وته دو په دغه ځای کې وخت راو او د دوی چې کله لګه وخت ریدل دوی ته ګران شول نو پیغمبر علیه السلام دوی ته وی چې تاسو دې سوګي چې تاسو ته لسره مهلت ته لسره مهلت ته تاسو ته په لسره کې تاسو دې سوګي چې دا مدینه منوره خالی کړي تاسو خپل اهل او عیال بوزي تاسو څومره سامان د ځان سره پلاس کې وړئ شي یا پس ورلې باندې وړئ شي هغه سامان چې انده ویسي نور هر څه چې انده پرې پیغمبر علیه السلام ورته دا خبر وکړه نو دی يهوديانو د مال د وجینا د هرست وجینا او دا چیرې د مسلمانانو د پاتېږي نو خپل ونی چې انده کټ کړلې خپل ونی کټ کړلې او دغه شان د خپل کمرې هغه دروازې مات کړلې چیرې د مسلمانانو د پاتېږي چا به خپل دیوالونه مات کړل چا چې کم سامان وړي شو ویړو نور ختم کو هغه ختم کو او دو په دغه حالت کې د مدینه منورې نه پیغمبر صلی الله علیه وسلم راو باسل او چې څومره مالونه پاتې شو او ټول مسلمانانو ته پیغمبر علیه السلام د مال غنیمت په تور باندې وکړل سوره حشر کې الله پاک دغه واقعیت انده بیانې صحابه کرام چې کله لاړ نو دا دهشت غردول لپاره
چا ونه کټ کولې او چا پاتې کولې ما قطعتم من لینه او ترکتموها قائمه على اصولها فباذن الله او بدی کې بیا الله پاک مؤمنان ته مال فیت انده ور کړو ما افا الله على رسول من اهل القرى فلله وللرسول للقربى واليتامى بس پرې کې یو د ایثار واقعا دا و پرې بنو نذیر پرې مال غنیمت کې چې مسلمانانو ته ډیر مال غنیمت میلاو شو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام صحابه کرام راو غتل ټول صحابه کرام څومره چې انصار او څومره چې مهاجرین ټول پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام راو غتل پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام انصار ته وی چې دې ساعته پورې د مهاجرین چې کله د مکه مکرمه نه راغلل نو دوی سره مال اسباب هیڅ هم نو تاسو ول خپل کورونه ور کړیو تاسو ول خپل خزي چې تاسو د شاد په خزي وي یو خزه هغه چې نن دا دغه طلاق ورکو او بل خزه چې نن د مسلمان د پرې خو دلم او دا شان د خپل کاروبارونو وساتاو شریک ول هر څو سره شریک ول نو وس دي مسلمانانو دا مال غنیمت چې څومره په بنو نذیر کې ملاو شو نو کستا سو خوخی نو موږ به دا کار وکړو چې دا څومره مال غنیمت لري دا به موږ مهاجرین او صحابه کرام له ورکو او دوی په خپل خپل باندې ولريږي خپل کاروبارونه بازي پکې شروع کړیو بازي پکې څه بچو خو بازي پکې نو نو دوی په خپل خپل باندې ولريږي تاسو ته به حاجت نه او تاسو بزان خپل کار کوئ دوی خپل کار کوي ځان خپل کورونه چا کور نه جو کور به واغلي دا چا باغونه نه باغونه ولېږي او تاسو هغه به وزګار شي او که تاسو غواړئ نو دوبا څنګه چې مخکې تاسو په کورونه کې دا شان اوس به تاسو په کورونه کې تاسو مو محتاجي او مال به تاسو لم درکم او دوله به ورکم نو بدی کې بدی صحابه کرامو کې سعد ابن معاذ او سعد ابن عباده یا اوس او د خزر د قبیلینه دو پاسې دل او جدا جدا تقرونه وکړل پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته فرمایل چې الله رسول الله صلی الله علیه وسلم دا زمون مهاجرین دي دا زمون غرونه دي دوله منګه هر څو ور کړی دی او نور ته زمون غواړي من بولم ورکو او وس د مال غنیمت دا خبره ده دا مال غنیمت ټول دوله ورکا د دې باوجود بدو زمون سره بوسیږي د دې باوجود بدو زمون په باغونه کې وي د دې باوجود زمون په کورونه کې وي او د مال غنیمت ول ټول ورکا پیغمبر صلی الله علیه وسلم ډیر زیات نه دا او خوشاله شو او دعای وکړه اللهم ارحم الانصار وابناء الانصار یا الله د دې انصار باندې د انصار په بچو باندې ترحم وکي او ابو بکر صدیق رضی الله ډیر زیات خوشاله شو ای جزاکم الله خیرا یا معاشر الانصار اے د انصار قبیله تاسو لري الله پاک بهترین بدله درکې فوالله ما مثلنا وما مثلكم الا كما قال والا كما قال غنیمی چې تاسو کې هیڅ یو کس په الله باندې قسمی چې زمنګ په شان دي خلک او تاسو په شان دي خلک په دې زمګه کې هیڅ هم نشته کم چې غنیمی ویل دي غنیمی څه ویل هغه شعر ویلو جزا الله عنا جعفرا حين ازلفت بنا نعلنا في الواطفين فزلت یعنی الله پاک دی جعفر له جزای خیر ورکی چې هغه کله زمون قدمونه جنان دا لکه او خویدل هغه نه دومره جنان سمره ته قدمونه خویدل دومره جنان دا داغه نه لغزش شوی دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم د غزوه بنو نذیر کې چې څومره هم مالفه میلاو شو مالفه هغه مال ته ویلېږي کم چې مسلمانانو ته صحابه کرامو ته په غیر د جهاد نه چنده میلاو شي کم چې په جنگ په وجه باندې میلاو شي هغه ته ویلېږي مالی غنیمت کم چې بغیر د جنگ نه میلاو شي آیت ویلېږي مالفه او انفال عام نوم د دوانو ته ویلېږي نو څومره چې مالفه پیغمبر صلی الله علیه وسلم په مهاجرینو کې تقسیم کو صرف انصارو کې دو صحابه کرامو ته یو ابو دجانه یو سهل ابن حنیف رضی الله تعالی عنهما دو دوانه غریبانانو نو پیغمبر علیه الصلاه والسلام دو اگر چې انصار او ابو دجانه او سهل ابن حنیف دوله پیغمبر علیه الصلاه والسلام یې څور کړل او نور له چنده یې څور نکړل دینه په دغه کال باندې د شراب او حرمت چنده هم نازل شو بیا ربیع الاول ربیع الثانی جمعه الاول کې یو واقعا غزوه ذات الرقاع وشولا غزوه ذات الرقاع ته غزوه مریسی هم ویل کېږي غزوه ذات الرقاع ته غزوه مریسی هم ویل کېږي ذات الرقاع ورته څنګه وای رقاع ویل کېږي چړلو ته یو خو داله چې د صحابه کرامو سره ماته ګټي توړي وي نو هغه چړلو باندې هوا خپل توري موري جن دا تړلې وي ځکه دې ته ذات الرقاع وای دویم دادا چې پیغمبر دو په دې جنگ کې ډیر زیات پیدا سفر کړو داغي د وجه نه بعد صحابه کرام خپل خوښ شوې او خپل په چړلو باندې تړلې وي نو ځکه دې ته ویل کېږي غزوه ذات الرقاع مریسی او ځکه وای چې په کوم ځای کې دا واقعا شو دا غزوه شو هغه د غزوه مریسی وای چې کله بنو نذیر دا واقعا وش ولا غزوه وش ولا پر اول کې د ډیر اول نواله د جمعه الاولى شروع پورې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په مدینه منوره کې په جمعه الاولى کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته دا خبر راغی چې قبیله بنو محارب او بنو ثعلبه دو دا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام او د صحابه کرام خلاف دي دا د قبیله غطفان قبیله وی ده غطفان
غټه قبیله وا او دا بنو محارب او بنو ثعلبه چې دا دی وړي وړي قبیله وي دوی چې نه دا راغلي دي د پیغمبر علیه الصلاه والسلام خلاف لخر را جمع کړل او دور روان شوی دي پیغمبر علیه الصلاه والسلام د ځان سره 300 صحابه کرام واغسل او نجد طرف ته جندا روان شو دوی چې کله د غطفان قبيله غطفان د خلکو سره میلاو شول د جنگ نوبت قرانه او په دغه ځای کې پیغمبر علیه الصلاه والسلام صلاه الخوف وکړو صلاة الخوف طريقة وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم صلاة الخوف طريقة دا چې کله د مسلمانانو دسی خبره چې کله ټول په یو امام باندې متفق وي او چې موږ په بل امام بس موږ نه کوو یا لکه ټول صحابه کرام پیغمبر صلی الله علیه وسلم موجود نو ټول وی چې موږ دا شرافت حاصلو چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بس موږ کوو نو دوی پیغمبر السلام بس موږ کوي نو طریقه دا چې نیم کسان چې نه دا بلکا په مانځي کې ودرېږي نیت په وتړي او نیم کسان چې دا په میدان جهاد کې د دشمن انتظار وکړي کله دا یو رکعت دا جماعت وږي نو بیا به دا جماعت چې دا بلړ شي الله کې په مقابله ته بودريږي او کم کسان چې الله کې دا براشه یو رکعت باغو وږي امام به سلام وکړي مقتدیان به سلام نه کوي بیا چې نن دوی بلړ شي الته کې کدو دا خپل رکعاتونو بدل لګي پوره کوي هم صحیح ده او کنه دوی یو الته کې خپل رکعات پوره کوي صحیح ده دا یو چې الته کې کاغو الته کې خپل پوره کوي صحیح ده او کدل بیا راځي واپس هم صحیح ده صلات الخوف طریقه تاسو د فقہ په کتابونو کې ویلي پنځمه سپاره کې داګي واقعا نه ها نو بیا د دونه بعد پیغمبر صلی الله علیه وسلم دغه مو چې ذات الرقا دي ته ولې نه دغه چړلو د وجنه یا دا چې ذات الرقا ال دغه یو غر دغه نه ذات الرقا نو مې پای باندې اسراء او سپینس بنې نه کړي د دې وجنه دغه غزوه ته غزوه ذات الرقا هم ویل کېږي کله چې په واپسې کې دور اتل نو په واپسې کې یو واقعا دا وشو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی ولې نه لاندې قیلوله کوله یو کافر راغی او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په سجدین دا تور راوغسله پیغمبر صلی الله علیه وسلم آرام کو تاسو دې ثانیه کې کوم ملګری دي خیرات الرشیده کې دا واقعا جو ویری وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته تور چندا سندوله او ته مې يمنعک دا زمانه څوک بچ کړي نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سترګې چندا کولاو شولې او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چا کړ چې الله یعنی الله بتا ما بچ کړي وای چې د دې کافر په وګونه کې د الله د نوم پر وتلو چې د بل باندې را پر راغی او د تور الله سره تاوش ولا او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د الله چې د تور چندا راوغه سره او ودی ورته ویتا به منو څوک بچ کړي مې يم نه وکمني جو هغه بیا جړه فریاد شروع کړي ما خو څوک نشي بچ کوله او ته ډیر زیات رحیم او ته ډیر زیات کریم اته ما باندې رحم وکاو ما معاف کا او زبدان کوم بیا بسنه کوم او دا خبره وکړه چې را کچرته آینده د مسلمانانو چرته د کافرانو د مسلمانانو خلاف راځي زما مدد نکوم پیغمبر اسلام معاف کو او دې چې نبی دې مسلمان شو کله چې مسلمان شو ډایرک خپل قبيله ته لاړو الله خلکو له دعوت ورکو ډیر خلک الله پاک د دوجنه مسلمان کړل غورث ابن حارث د نوم بخاری شریف په روایت کړي غورث ابن حارث د دې صحابي نوم رضی الله تعالی عنہ چې پیغمبر اسلام په دمکای راغلو بیا دا وکم خادم یو دا واقعات چې دا په غزوه غطفان په 3 هجری کې د څه قسم واقعا راغلل نو بعض وی چې دا واقعا یو واقعا دا بعض چې جدا کس دی ادا جدا دی خادم بیا په دغه دای کې په دغه واقعا کې د دې نه بعد بیا تاسو په 13 کلاس کې ویلو چې کله دا احد نه خلق واپس کېدل نو د ابو سفیان او د عمر باندې یو مکالمه شوه پرو د 13 سبق کې موږ ویلو پای کې په اخر کې دا خبر وشوله چې زو شو آینده په دې میاش کې په آینده بیا زمونږ په آینده په دې کال کې په آینده کال کې په دې ورځو کې زمونږ ساو سیننده و بیا جنگ به نو په شعبان 4 هجری کې چې د غزوه ذات الرقان بعد بدر موعد شو بدر موعد یعنی هغه د بدر په مقام کې شو او موعد هغه د کمی چې نیټه ورکړل شو د کمی چې وخت مقرر کړل شو چې د ابو سفیان په هغه وخت مقرر باندې د جوی درما خو دای کړه د مسلمان سره خبره کړی دا نو د ډنډوره خړ کړله او الګ خلکو ته وی مر زهران دا چې آیت دې راورسېدو کنه نو الته خلکو ته وی په مسلمانانو ته تاسو لاړ شئ مسلمانانو ته دهشت خور کوي باغی باندې او ورته وی چې دا کافرانو نه وتري دي
او تاسو خلاف ته دا حمله کوي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته پته ولګی دا ځان سره 1500 کسان نه واغستل د بدر مقام ته جندار راغلل او الګه اتورز قیام وکړو اتورز چې نه دا دو ابو سفیان د خپل علاقین راوتلو مرو زهران ته راول چې کله ورته پته ولګی دا سو راغ ورته وی چې پیغمبر علیه الصلاه والسلام سره ډیر زیات کسان دي او ټول لاغلی دی و چې سو پوری منګ دو ریزر ذکرې نه کنه دی به موږ نه راو بس کیو نو هغه ابو سفیان ویلو او خلکو دی وی چیرې دا سکه لګرانه کال له اوقات ته نو دا پیرانو ان شاء الله انده کال بیا موږ جنگ جندا وکاو اده واپس شو په دغه دغه کې په دې سره ما یې چې کله دوی دغه بدر مقام ته لاړ نو ال دغه دوی ډیر زیات مال غنیمت دا حاصل کو دا مال غنیمت نو دا مال تجارت حاصل کو ځکه دوی چې کله په دغه ورځو کال دغه تل نو د تجارت ورځوي او صحابه کرام الګي تجارتو کو ډیر شمال جنندای دو کو دغه مبارک او دو چې کله ورته پته ولې چې ابو سفیان ناغره ټول پجاو مان تیار شو حسبنا الله ونعم الوکیل دا وی الله پاک قرآن مجید کې فرمای الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما اصابهم القرح للذين احسنوا منهم واتقوا اجر عظيم الذين قال لهم الناس خلق ورته چې ان الناس قد جمعوا لكم چې دا کافرانو کو ستاسو د پاره جمع شوي دي فخشوم د دونه ویریږي فزادهم ایمانا دا و ایمانونه خمس بشول او دوی حسبنا الله ونعم الوکیل ها حسبنا الله یعنی کافر زمونږ لپاره الله پاک هغه بهترین کارساز زمونږ الله پاک نه ځای کوي او دو روان شول چې کله ال دې لاړل اتورځ قیام وکړو او هغه رانغلل نو فنقلبوا بنعمت الله وفضل لم يمسسهم سوء نو د الله پاک په نعمت سره د الله پاک په فضل سره واپس ول مطلب د دو پر اتلو کې الله پاک دونه برکت واچو چې په دغه ځای کې چې څومره تجارتي قافلې او ټول د مسلمانانو ته ډېر زیات فائدہ چنده وشوله یو خدا چې لکه د جمعیت د وجنه او بل د حسبنا الله ونعم الوکیل د وجنه چې څومره انسان ته تکلیفي مصیبتي او بیماری هر څه چی خدای حسبنا الله ونعم الوکیل خو د دې تلاوت نه پکار دا دعا ده چې او دا مسله په یقین منځوي چې حسبنا الله کافر زمونږ د لپاره الله پاک او بهترین کارساز دی کله به انسان باندې غمی تکلیفي د پټ پټ فضل کې دا وای او د فضل کې دای چې ما باندې کم تکلیف راوستره صرف الله پاک راوستره دی نه علاوه بل څوک دی لړکون کې نشته د دې هغه ختمون کې نشته نه الله پاک بیا مدد کوي په دغه کال کې مختلف واقعات نورم شو چې په شعبان په میاشت کې حضرت امام حسین رضی الله عنه دا پیدا شو مکه ویل شو چې کله امام حسن رحمه په 3 هجری کې پیدا شو دا نه 50 ورځې بعد مور حامل شولا او په 4 هجری کې حضرت امام حسین پیدا شو رضی الله تعالی عنہ د عثمان ابن عفان عبد الله د عثمان ابن عفان زوی عبد الله نو د شپو کالو په عمر کې هغه مړ شو او په دې کال باندې پیغمبر اسلام د ام سلمہ سره هم نکاح کړی و او په دې کال باندې پیغمبر علی السلام زینب بنت خزیمه داغي سره هم پیغمبر علی السلام نکاح کړی و او په دې کال کې پیغمبر علی السلام زید بن ثابت ته حکم کړو چې ته لیکل وستل جندا ذکر د يهوديانو جبه جندا ذکر عبرانی یا سوریانی ځکه چې دا کافران يهوديان نصارا دوم ته خطونه را لېږي خو زما یقین نشته په دوه باندې چې دوی په ځان سره خبره اترې چې نه ماته جوړی کی نو پیغمبر اسلام په 4 هجری کې زید بن ثابت ران لګیلو چې تلار څو د کافرانو جبه ځکا تلارشه د کافرانو جبه ځکا او هغه لاړو او په 15 سودو کې هغه جبه ذکر الله بیا له پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې یهودیان ته څومره خط لیکو یا باغو چې نن دا به خط باغو ته راغې نو هغه حضرت زید بن ثابت په خدمت چنده وکاو نو د غیر جبه ذکول دا هم د اسلام لري چې په دې باندې مسلمانانو ته د فائدې چنده ملوي ها خدایي هغه جواب ته ځکه داغه کم ثقافت لري داغه کم نور تور طریقې دي داغه نه موږ ځان ساتو دا مشهور قول مطابق د حجاب حکم چې نه دا بری کې راغلی ان شاء الله حجاب باندې بروسو یو دا قول دی چې په 4 هجری کې بل چې حجاب حکم چې نه نه چې په 3 هجری کې ان شاء الله رسو براشي بیا د 5 هجری کې نو په 5 هجری کې یو واقعا غزوه دومۃ الجندل شو دومۃ الجندل پر ربیع الاول 5 هجری کې غزوه دومۃ الجندل دا شو دومۃ الجندل دا شو په ربیع الاول 5 هجری کې په 5 هجری کې دوه کسانو دومۃ الجندل خلقو د مدینه منوره باندې حمله کول لپاره چندارال پیغمبر علیه الصلاه والسلام ځان سره 1000 کسان وغسل په 25 تاریخ د ربیع الاول باندې او دغه د لاړو کله چې پیغمبر اسلام هغه ته پته ولګی چې صحابه کرام را روان دي نو هغه د مکه نو ته جنگ جګړه چنداونه شوله بیا د دغه نه بعد په شعبان په میاشت کې په 5 هجری کې غزوه بنو مستلق شو غزوه بنو مستلق ما مخکې وی کنه دې کې زل غلط شی ومه دې غزوه د غزوه مریسیه وای ما مخکې وی کنه چې د مکه غزوه د مریسیه وای دې ذات الرقات خودی ده نه دې غزوه مریسیه او غزوه بنو مستلق دا یو د مکه کزه د شیم کچن لوټ کړو هغه بیا ځان برابر کړي
دا غزوه بنو المصطلق او غزوه مريسیع په دې کې د یو کسو دا غنو حارث ابن ابي زرار، حارث ابن ابي زرار دا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې کومه بیبي وا جویریه رضی الله تعالی عنها داغي پلارو د بنو المصطلق سردارو او دا ډیر شی فوجان ډیر شی خلک هغه د ځان سره راوغستل او د مسلمانانو باندې د حمله کول لپاره دو مدینه منوره ته دراتلو کوشش وکړو. بوریدا ابن حسیب رضی الله تعالی عنہ ته کله خبر ورسېدو نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دی ولې کو چې تا لاټ شه دا بوریدا ولې کو چې تا لاټ شه چې دا خبره صحیح ده که صحیح نه ده اج لاړو او چې دغه کس کم دی حارث ابن ابي زرار چې کم د بنو المصطلق سردار دی د صحابه کرام د خلک د ځان سره روان کړي دی او روان دي. پیغمبر علیه الصلاه والسلام صحابه کرام ته چې ځان تیار کړي پیغمبر سلام ځان سره دیرش اسونه واغستل چې پای کې لس مهاجرینو او شل دی د بګي انصارو او پیغمبر علیه السلام او دا خو پیغمبر سلام د ځان سره اي کسان واغستل کم چې لکه داریک تیار شول او دا دیرش کسان والا د پیغمبر علیه السلام سره اسونه والو چې پای کې لس سینه دا پکې مهاجرو او شل پکې انصارو. د دین علاوه چې کله لکه د دین مکه ګوره غزوه بنو نذیر وشولا نو پای کې مسلمان د مال غنیمت میلاو شو وزات الرقاق ورته لګ ډیر مال غنیمت میلاو شو صحیح شو نه. نو ډیر منافقان په دې ته باندې چې دا د مسلمانان چې خلک لوټ کوي او په مخه باندې راځي او مال غنیمتونه دي او مزيري نو موږ هم د پیغمبر اسلام سره لاړ شو. نو په دې غزوه کې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره منافقین ملګری شول او د ټول نه غټ منافق چې کومو عبد الله ابن ابي ابن سلول دا خبره ساتي چې ورستو دا منافق بیال دغه کوم حضرت عائشہ ته تهمت لګول نو دا اوس وای نو دوی پیغمبر علیه الصلاه والسلام سره په دې غزوه کې ډیر زیات منافقان ملګری شول چې کوم د منافقانو مشر عبد الله ابن ابي ابن سلول دا پکې همو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم زید ابن حارثه خپل قائم مقام مقرر کو واغه اوت البریمانی. پیغمبر علیه الصلاه والسلام چې کله صحابه کرام د ځان سره واغستل کنه دغه دیرش کسان نو دې دیر شو کسان د پیغمبر علیه السلام چې تاسو زر لاړ شي زر لاړ شي چې هغه ته او په ځان باندې بوئږي چې موږ به حمله کړي نو هغه د پیغمبر اسلام په دې حالت کې ورسېدل کنه چې هغه په ځان باندې نو پوه او سحر ورسېدل چې هغه خپل سارول او بو بچنده ورکولې نو پیغمبر اسلام او صحابه کرام ولګیدل هغه باندې چې ډایرکټ حمله وکړه او ټول کسان چې نن دا ونیول لس کسان چې نن دا بګمړ شول او نور خزه او بچي او ماخذ او دا ټول هر څه چې نن دا کړ پای کې تقریبا 2000 اوخان او 15000 بيزي چې نن مسلمان ته ورسېدي 2000 اوخان او 15000 بيزي دوی د ځان سردار واستلې نو دوی چې په صوبه ځمانه پویدل پیغمبر علی السلام صحابه کرام په حمله وکړه او د دو ماشومان د دو خزي د دو زنانه او د ټول پیغمبر سلام ونیول او د دې سره 2000 اوخان او 15000 بيزي پیغمبر علی السلام د دو نواسه او په دې کې 200 چې دا مختلف ګرانی اب کې مکمل قید شوي ان 200 مختلف خاندانونه چې بای کې لکه خاندان دي ته چې پلار پکې مور پکې زامن پکې رور خور پکې دسی پکې 200 غرانې وي او په دې ټولو کې د دې حارث ابن ابي زرار لور جويريه رضی الله تعالی عنها دا پکې هم پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ولګیدو او پیغمبر سلام دا څومره قیدیان جو کنه دای تقسیم کړل جويريه د ثابت ابن قیس په دای ورسه ثابت ابن قیس په ویش کې ورسېدا رضی الله تعالی عنہ. ثابت ابن قیس رضی الله عنه د دې جویریه سره عقد مکاتبت وکړو عقد مکاتبت دې ته ولګي چې آقا خپل غلام ته وای چې د دې سوکا مال له 1000 روپۍ 6000 روپۍ لږ ولګه هر څونه چې په څو پر دې مؤدو شي چیرې دونه پیسې مال راوړه تا به آزاد کما نو دې ثابت ابن قیس د جویریه سره عقد مکاتبت وکړو ځکه چې دې سردار لوروا نو چې دې مال سکارو کې دا به ما سمینځي وای چې تماله دې سوکه چې مال دا مکاتبت د پیسې راوړه هغه د کتابت پر سره وکم او تاسو چې په خپل مخه ما ته پیسې ملو شي یا په دې په بدله کې ما ته نور څه ملو شي نو دا جویریه لاړه او پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته عرض وکړ چې دې ثابت ابن قیس ځنی ولې ما او معنا لکه مسله عقد کتابت کوي مسله عقد کتابت وکړو وس دا خو د خپل پلان خو نه او پلان سره خو ملاوي دی نشو او دې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته وي چې ته ما سره مدد چنن دا وکا چې زدل دا دغه ورکم بدلی کتابت ورکم پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وي وې د دې ته بهترین خبره ونه خېما نه وي خو خیره ده پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته فرمایل هغه دا چې لکه تابه نه چې کم عقد کتابت تاسو سره شوی دی او تاسو کوم پیسې دي د کتابت ته دا به زور کم تب آزاد کم او تاسو سره بنکاح وکم
جویریه دا خو لکه نور نه دا خو صحیح خبره ده دا خو ډیره خپل ده او حضرت جویریه نو وې د مکه نه دا خواهش چې دا آزاد شي دا آزاد شي او بیا ورسته زدا خبره کوم دا خبره چې نه دی وکړه بیا چې کله دغه ته پته ولګی دا حارث ابن ابي ذرار ته حارث ابن پلار یو کنه آیته پته ولګی دا چې یاره زما لور چې نن دا خو لکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هغه ستلی دا هغه د کتابت هغه ور کړی لري او وسیله نه دی د ځان سره دې نه نکاح سره کوي الله دې کافرو جبرئیل هم مسلمان شوی نه نو دی کسره نه دا راغی د ځان سره دوه اسونه راوستل عمده اسونه راوستل پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دی تا چې زما د لور کماغ د کتابت ور کړی دی کنه کم کتابت پیسې تا ور کړی دي دا یو بدله کې دا او خان واخلا دا اسونه واخلا او زما لور مال راکا وایي مې باندې نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دې چې کله جنگ راتلی کنه پلار باندې تا کم کر اسونه تا پلار باندې ال دغه سیټ تکړو د دې لپاره سیټ تکړو کنه لکه دوی چې راتل نو ټول اسونه ځان سره نه وستل سي ال دغه ودرول وای کچرته موږ ته څه نقصان ملاو شو تکلیف ملاو شو نن برازو دا اسونه لکه خلک گاډه په ګراج کوته چې ال دغه ودرو چې کله معاملې ختم شي بیا وضو پدېږي نو دغه شان دی هغه وای هغه کر اسونه هغه نه راوړي چې دا راوړي نو دې چې هغه اسونه اوسب الله پاک ته پته نه ما ته پته او په دغه ټیم باندې کلمه ولې چې اشهد انک رسول الله چې لکه ته د الله رسول دغه چې تا دونه دا ما ته دا پټه خبره چندا وکړه او بیا ورته دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی چې دا اسونه مواغله هغه مواغله او دا لور دې مواغله ستاسو لور ته ما خبره کړې ده کړه دې خوخی جوخه کړه دې خوخه جزئی دې په خپل مخ دي هغه جبرئیل نه چې پیغمبر علیه الصلاه والسلام اخلاق ولیدل او د پلار د پلاری مسلمان شو دا مسلمان شول او پیغمبر علیه الصلاه والسلام په زوجیت کې رااله په دغه ځکه وسره پیغمبر صلی الله علیه وسلم نکاح وکړه کله چې صحابه کرامو ته پته ولګیدل چیرې دا خو د بن المستلق د پیغمبر علیه الصلاه والسلام خرانه شول او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه کور ولا د دوه خاندان ولا شول نو چې څومره د بن المستلق قیدیانو سو غرانیا وټولو آزاد کړي په خپل خو خبانه او دای شرم وګڼو چې دا د پیغمبر علیه السلام خرانه دا مونږ به اوس داغه به زمون په قید کې به مونږ به داغه دغه وکړو ټول پیغمبر علیه السلام داغه صحابه کرام ټول جنده آزاد کړ او بیا پیغمبر صلی الله علیه و آله عائشہ هم فرمایل چې لکه دا مال دین ډیر برکت والا خزانه لري چې لکه دې د وجه نه الله پاک په یو ورځ کې سل غرانی چنده آزاد کړي او با صحابه کرام هغه څه وکړل چې کم 2000 وخان او 15000 بيزي د چا په دې کې لګیدل هغه یو نمبر دا والے زي په مخ باندې په دې غزوه کې یو خدا واقع شولا درې په دې کې نور غټ واقعات شوي یو خو بګیدا چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم نکاح د سلو جو جوړې اسلام یو په دې کې دا شوی دا په دې غزوه مرسی کې آزاد الرقا کې چې په دې کې یو مهاجر چې کنه دا په یو چشمه باندې وبس کړي په چینه باندې وبس کړي په دې کې یو انصاری راغی جو هغه او زلا ول وبس کما یو زلا ول وبس کما بل زلا ول وبس کما جو په دې کې دا مهاجر ولګي انصاری لیله ورکړه مهاجر ولګیدو انصاری صاحب له تورکړه جو خو ما ته سمک کوي چې منافقان بګیدلو جو الکوي دا خو هغه خبره شو چې منګ ول زمنګ پر روټو باندې لوښول او وسنه د موږ سره جنگونه کوي راشي پسې دی وای جو هغه انصاری خپل انصاری ملګرو ته واس کو چې راشي دا وای مهاجر وای زګه چې د الکه چې هغه مهاجر ولل چې لکه دغه وی انصار وی جو نور منافقان بګو داغه مهاجرین نه وخته یو طرف ته مهاجرین شو یو طرف ته انصار شو دوه طرف ته صحابه کرام دي نږدې وجود دی او سره جنگونه کړو پیغمبر صلی الله علیه وسلم د پته ولګیدل پیغمبر علیه الصلاه والسلام نه کوي دا د جاهلیت ته چکی سری وي دا خو د جاهلیت چکی دي نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته ټوله خبر وشو پیغمبر صلی الله دعوها فانها منتتة دا خبرې پریږي دا خو بدبوداري ونی دي دا بدبوداري خبرې دي چې دینه بدبو کوي چې یو سړی د یو وېزو په مکه کما بل وېزو په مکه کم او د خو دې جاهلیت ته وجنه چې وې دا د ماده قبيله سره او بل د ماده قبيله سره او د دې د وجنه صرف د خپل خلکو حفاظت کوي د دې وجنه د خپل خلکو مرګتیا کوي چې بس صرف د دې وجنه اگر دې په ناقبل دي او زماده خاندان سره لري زماده قبيله سره لري زموږ ملګرتیا کوم اگر که هر څنګه لري پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې دا خبرې پیری او دوانو په منځ کې صحابه کرامو پیغمبر صلی الله علیه وسلم صلح وکړه بیا د دینه بعد په دغه غزوه کې یو خبره چنن دا اوښوله چې کله دا صحابه کرام چې دا واپس تلل صحابه کرام واپس تلل نو په دې کې د حضرت عائشه رضی الله عنها چې دا نو دا لاړه دغه قضای حاجت لپاره لاړه د قضای حاجت لپاره بهر ته لاړه دا دغه قضای حاجت لاړه نو د دې هار چې نه دا ګډ وډ شو مطلب وښته دو دی هغه هار هغه دانی چې اندای را غونډولې دانی را غونډولې نو پدې کې هغه چې وخت ولګیدو
نو کله چې داراله صحابه کرام ته تلو په هغه زمانه کې ډولۍ و ډولۍ هودج ورته ویل کېږي کې جاوا اوس په دې زمانه کې پوخا مونږ خو نه لیدلې خدا مجنو چې پوخا چې به ودونو نو دا ځانانه به دې په ډولۍ کې خو دلو بیا به سلو کسانو باغول لکه څنګه اوس مونږ مړ وړو دې به پکې نه وړل دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم د پاره چې نو دا کم ازواج مطهرات دا غي د پاره بده سي هودج یعنی ډولۍ به مقرر کړو چې کله به هغه تل نو دغه چې کې جاوا هودج دا به دغه ته وخېجو سورلې د به وخېجو پای باندې باغو سفر کوو نو کم صحابه کرام چې هغه پرې باندې مامورو چې بده حضرت عائشه رضی الله عنها پیغمبر علیه الصلاه والسلام سره دغه غزوه لته لیوا نو کم صحابه کرام چې پرې باندې مامورو نو هغه دا خیالو چې حضور صلی دغه چرته ناس تر پرې کې دنه حضرت عائشه ناس تر ځکه حضرت عائشه وړوا د 9 کالو په عمر کې داغي نکاح شو او بیا په دغه ټیم کې د تقریبا 12 کال عمر نو هغه دا خیالو چې دا چرته په هودج کې دنه ناس تر او د پردي حکم نازل شو نو هغه دنه قتل هم نشو نو دو خیال دا چې دا ناس تر نو دو هغه هودج چت کو لاړل صحابه کرام ټول لاړل په دې باندې پوښوي الله کې حضرت عائشه فرمای چې کله زراله مو واپس ما وکتل چې صحابه کرام خو نو دا دی وخیارتو دا وکړو چې په هغه ځمانه کې ناستا او چې کله پیغمبر سلام ما وګوري او نه جو ما بس بلاول دی ته راځي نو پکاره چې کله وسړي نه لار کړل شي په کم ځای کې دی هغه ځای کې نه ځکه واپس په خلک هغه لار باندې راځي نو دا یو طرف د بل طرف ته لاندړه او په دغه ځای کې دا کې ناستا په دغه ځای کې دا کې ناستا دله خوب راغی وړه جودش ولا پدې کې یو صحابي صفوان ابن معطل رضی الله تعالی عنہ صفوان ابن معطل رضی الله تعالی عنہ د پیغمبر سلام باندې مقرر کړو چې دې باندې لخر نشاته شاده روانو د لخر بشاده شاده پر روانو چیرې کوم ځای کې لخر پړاو ګرځي دا لخر لاړ شي دونه لوخي پاتې شي لرګي پاتې شي یا بل سره ضرورت سامان پاتې شي صفوان ابن معطل سے موري دا چې دا سامان به راغستو اوتلوبه نو چې کله صفوان ابن معطل راغی دغه ځای ته حضرت عائشه ولیدا نو حضرت عائشه رضی الله عنها چې نو دا مکه د جاهلیت په زمانه کې لیدلی و مکه لیدلی و کنه وړو کې چې دا و نو دا لیدلی و نو دوی پیژند چې دا خو دغه د حضرت عائشه نه ده نو ان لله و انا الیه راجعون په دغه ټیم کې حضرت عائشه فرمایي والله ما كلمني كلمه ولا سمعت منه كلمه غير استرجاعه چې الله په ذات مې قسمی ته دې صفوان ما هیڅ یو خبره نه اوریدلې نه ما اوریدل او نه کړی دا مگر صرف او صرف ما ان لله و انا الیه راجعون اوریدي کله چې ما ان لله و انا الیه راجعون دا اوریدو دا را پاسې دلا آیت پته ولګی چې دا خو پاتې شوی دا نو دا خپل اوخه چلنده کینه ولا او حضرت عائشه ورته وکړه جوړه او دا لاړ روان شول وایي اوس دا چې کله روان شول د مسبقین وخو دوه رسیدل دا لخر سره میلاو شول نا عبد الله ابن ابي خود منافقانو مشر دی په دغه جنگ کې دا موجود نا عبد الله ابن ابي رضی الله دا کافر منافق د چې کله دا ولیدل چې حضرت عائشه رضی الله عنها د حضرت صفوان ابن معطل سره روانه ده نعوذ بالله نعوذ بالله اگې د زنا تهمت ولګو چې دې دوانه چې دا پاتې شو او دو چې دا زنا کړی اوس د دې خبره حضرت عائشه ته پته نه او دا خبره چې نه د صفوان ابن دغه د عبد الله ابن ابي وکړه بیا نور مشهور کړه حسن ابن ثابت رضی الله عنه مستار رضی الله عنه زینب بنت حمله دا چې دا سره په کوم شامل شو دا په مخلص صحابه کرامو دوه سره په کوم شامل شو او دو دا ډنډوره خوړه کړله او صحابه کرام په امر سلام ته پته ولګیدا دا سلام مخفف شو صحابه کرام مخفف شول پیغمبر صلی الله علیه وسلم دغه ټول ورسنده سفر وکړو د شپیم سفر وکړو چیر د خلکو دا خبر اوس اوزي ادي منافقانو دا زهر خورول یو ته وی بل ته وی او دا خبره اترې مشهورولې پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله مدینه ته ورسېدو په طبيعت باندې ډیر زیات بوج دی واقعي ته ویل کېږي واقعي افک دروغ ته ویل کېږي افک ویل کېږي دروغ ہوتا واقعي افک کنه دې ته ویل کېږي نه دا دروغ ته نه غټ دروغ دی په دې باندې شو نو دا وی چې کله مدینه منوره ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورسېدو نو د حضرت عائشه بیمار شوه یو میاشت پورې دا بیمار و په دې یو میاشت کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام او د صحابه کرام مختلف خبرې به داخل کو نه اوریدلې خو دا شي ته پته نه و پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام به دا خبرې اوریدلې بار بار داخل کو نه یوم یاشبان حضرت عائشه رضی الله عنها راوت له او دسمات د پاره او د دې سره نومو د دې سره ام مصباح وا
مستح صحابي دی رضی الله تعالی عنہ د مور مستح د حضرت ابوبکر ترور وا دا مستح د ابوبکر د ترور زوی نو په خاصه معنی کې بل کور کې به واشرومونه دانو نو زنانه چې دا بلکا او د سمات له بهر تتللې نو حضرت عائشه نه او مستح د دوانه چې دا راوته او د سمات د پاره پلاره کې تندک خوړو حضرت عائشه رضی الله عنها نو د مستح ته چې دا خیری وکړلې مستح خپل خویدله دا هغه خپل ځوی ته خیری وکړي چې دا مستح د خدای ته برباد کی لکه عربو کې دا چې کله بچا نقصان کم کس به بدی شو دا ته به خیری کولې ویږي باندې نو د دې مستح ته خیری وکړي د مورې حضرت عائشہ ته چې ته دې مستح ته ولې خیری هغه استاد ویره او په بدر کې جندا شریک شوی لري او الله پاک د مخکینی ورسونو ټول ګناونه معاف کړی ته ولې ته خیری کې هغه ډېر خسرې لري د دې مستح مستح ورته وي ته پته نه استا مبارک څه خبرې کوي یو څه خبرې کوي جای ورته ټول خبر وکړه چې مستح خوستا مبارک دا وای چې ته په غزوی له تلی او بیا راتلیو صفوان ابن معطل او دا ټول خبرې اترې وته وکړي ویخا دا پیغمبر علی السلام چې راغله لري او ما ته دې ګوري نو په ما ته دون تکلیف ته او پیغمبر اسلام ما ته دون توجه نه راکړي او زما خبره نه اوري دا دغه وجره د دې ډایرک په دې مان ته راغله او واړو دا کوم حاجت ماته چې هغه مونږ کو واپس رالو او پجړا شو ډیر زیات پجړا شو لاولې دا وکړل چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دوی د خپل مور غره مطلب دا چې خپل مور ته بلاړ شم خپل مور ته بوه ما هغه نه پته پوښتنه چې دا څه خبره ده دا لاړه خپل مور بسې او خپل مور ته جنن دا واقعیا ویله چې تا ته په داخله زما په باره کې سوې جو هغه مور چې نه دای مور ورته دا خبره کړه وې کوم خزه چې ډیره زیاته خېستې او د خپل خاوند ډیره زیاته خوخي او خاوند وسره مینه کوي نو دا ډیر خلک بني ها دا چورته سوکن نه دا بني او د نور خلک په غیبه باندې سوزي ناغوی مختلف قسم خبرې جوړې د دې لپاره چې خاوند ته زړه وړي د دې لپاره چې خزه د خاوند یو بل سره تعلق خراب شي نو د څه خلک به خبرې کوي ها خو دا خبره چې نن دا خلک د څه کوي مشهوره شوې ده حضرت عائشہ په جړا شو او د څه په جړا وکړ سمې چغي والے پلار برو او هغه بره د قران مجید تلاوت کو حضرت ابوبکر نه چې کله چغي واوري جو کتر راکو شو ورته دا ولې جړی جمهور ورته چې دې ته پته ولګي د دې خبره جاغه هم په جړا شو او حضرت ابوبکر صدیق عنہ هم هغه باندې لړزه راغله او دا دوانه چې درې وانه دوه خجړل او دې چې په ما مې دومره یې را لګنه چې ما یې چیرې زما یې را باندې را لاله تبر را باندې را لاله یخنی را باندې را لاله جړه باندې را لاله په کور کې چې زمو څومره کپڑے وي ټول په ما مې زما مور واچول چې دې ته تکلیف چنده دغه نشي ته د ځان سره چل ونیږي الله کې پیغمبر سلام په دې تکلیف کې یوم یا شرنده 13 شولا پیغمبر سلام دو صحابه کرام حضرت اسامه او حضرت علی نه راوغتل اسامه د پیغمبر علیه السلام د کوڅ سره وځي زید ابن ثابت زویو زید ابن حارثه زویو او یو چې نن حضرت علی د پیغمبر سلام د وړوکوال له تربیت کړو نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ځوان راوغتل او چې لکه دا خلک سوې دا تاسو ما د حضرت عائشہ په اړه خبر راکړي چې دا څنګه خزه نو اسامه ورته وي چې هم اهلو دا خو ستا اهل ستا خاندان دي او دا ستا شان مناسب دا ستا شان مناسب نه دی دا راغو کی او چرته به الله پاک د سینه کوي ځکه چې داغه پاکواله داغه نزاهت او داغه هر څه دا د نور نوم ډیر زیات واضح او ښکاری د چرته نشي کېره ته تسلی ساتي شو نشته حضرت علی نه تاسو کو حضرت علی نه وی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه غم ته وکتل حضرت علی نه پیغمبر صلی الله علیه وسلم غم ته وکتل د پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه تکلیف ته وکتل نو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د زړه لپاره هغه وې دا خبره یا ساتي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د زړه لپاره وې کنه دا چرته هم حضرت عائشہ باندې زنا تهمت نه لګاو کوړته وی ویل الله رسول الله صلی الله علیه وسلم الله پاک پتا باندې ستنګی نه ساتلې ستانه لپاره خځې ډېری دي دا په دې څن نه کړي خدا زنانه نه او د دې زنانه دغه نه پوسو کې د بریره د پوسو کې هغه وینځه نو هغه ته ډېر زیات معلومات دي وایي خو کستا پس لګي دا خبره نه الله پاک پتا باندې ستنګی نه راچولې تعالی الله پاک نوري خځې درکې وځ دا خبره د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وکړه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خوش طبعی لپاره پوه شو بری باندې پیغمبر صلی الله علیه وسلم او خدا خبره په حضرت عائشہ ته چکله پته ولګی دا کنه ودی پس لګی دا خبره وا او بیا به حضرت علی رضی الله دا وو چیرې دا پکار دا وا چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم زما خبره ډاری کړه چې دا پاکه ده خدای وی چې تا د حضرت بریران د پوسو کا دا ځلم به څه ګناو ها بیا ورستو چې جنگ جمل او جنگ سفین شوی دي کنه دا اصل محرک داو دې باندې پوښتنه تاسو خاجي بیا د دینه بعد پیغمبر سلام ولګي حضرت بریران ته راوخته چې تا د حضرت عائشہ څنګه خزخ کاری او دا څنګه ده د دې سناکار ده او د ګنامونه
او بس دا خډي رسیاته خجه نه ده او اسم نه ده اوس یو خبره ده پدې کې چې دا کله لکه دغه چې کنه وړه واږي جو پاتې کی دا سروي راځي او داګه لکه بيزي راځي داګه نه کوي اسلام ایدادونه خبر نه ده پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام جدا خبر اوریدا نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دغه وخت منبر ته وخت او دوی چې اے خلکو بعضی کسان دي چې هغه زما د اهل مبارک مال تکلیف راکې نو تاسو دې خبر نه ول نه قاریږي په خدای قسم چې ما ته فوالله ما علمت على اهلي الا خيرا په خدای قسم چې ما ته په خپل غور ولکه هیڅ نقصان نه معلوم هیڅ تکلیف نه معلوم هیڅ ګناه نه معلوم کته تاسو معلومه تاسو ماته تاسو نه مال تکلیف څنګه را کوي پدې کې یو صحابي د سعد ابن معاذ نو پاسې دو اے الله رسول الله صلی الله علیه وسلم زمنګ د اوس نه کدا سړی کنا نو هغه ما ته وخیا زه په خپل باندې هغه نصر وام او کدا خبره زمنګ دی رونو کړي دی حضرت دی خلکو کړي داغو بم پدې کې صدقه داغونه بم سرو نو حضرت ول پاسه زمنګ د زنه به تسم سروي د حضرت سړی نو هغه نه بز سر سو چې زبې ټوکړي ټوکړي بګم د حضرت یو مشر پاسه دو او سیر بن حفیر رضی الله عنه هغه وی کدا کس د حضرت کم چې دا خبره سره آل مبارک کړي دا او دای مشوره کړي دا موږ به ریزه ریزه کو تاسو دا غنمو وای پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام قریب او چې دوی یو بل سره په جنگ باندې ورغله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خفه شو صحابه کرام په جړا شو او پیغمبر اسلام په جړا شو او بیا پس دا غینا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام لاړو حضرت عائشہ نه پسې او حضرت عائشہ ته وی چې عائشہ تا ته پته ده چې ما ته کم خبر را رسېدلې نو کته دا ګناه کړی انسان دې غلطی نه سره لګي نو کستانه دا غلطی شوی او تا دا ګناه کړی نو ته الله پاک نه معافي وغواړه او الله پاک دې بخون کې مهربان ذات ته تب الله پاک معاف کړي حضرت عائشہ فرمایي چې کله ما د پیغمبر سلام دا خبر وکړه کنه زما پستر وکوي اوخ کې وچ شوې لکه ما دومره جړلې و دغه نمک کې چې لکه ما نور جړا نه راتله ما هیڅ غږ نه کو امای چیرې اوس څه چلو کوم ما خپل پلار ته وکتل زما پلار چې نه هغه ځان جړل مور ته مې وکتل مور مې ځان جړل او ما دا کو چې بس الله پاک زما صفائی چنده نازلې ما ته پته نشته ته پوښو الله پوښ حضرت عائشہ فرمایي چې زه په دې حالت کې موږ ناسو پکور کې زما زما مور و زما پلار او حضور صلی الله علیه وسلم ما چې اوس الله سو خبره وکي چې دا خبره حل شي نو پدې کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې وਹੀ آثار راغله دوی آثار راغله پیغمبر سلام باندې وਹੀ آثار راغله حضرت عائشہ خوشاله ده چې اوس په خیر پیغمبر سلام به خوب ویني پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې بس خبره تر راشي زما برات بنازل کی حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه امور عمر رومان جنا جړل ولی جړل ځکه چې هغه چې اوس چرته دا خبره رښتیا نشي حضرت عائشہ ته خدان معلوم چې زه پاک یم ناغه دغه او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باندې تکلیف او امور باندې تکلیف او په دو باندې تکلیف او دیتا په پیغمبر سلام دا قتل دی به زه سپ ته خبر کوم کم چې یعقوب علیه السلام خپل بچو ته ویلي چې فصبر جمیل والله المستعان على ما تصفون زبم صبر کوم او الله پاک بهترین پاس او مدد کوونکی پاس ما چې تاسو وای دی دا حالت په پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باندې وو چې کله هغه حالت لاړو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مسکه شو او ابو شرا یا عائشہ قد انزل الله براءتک چې عائشہ ته مبارکی وي ته دې زیره وي الله پاک ستا برات نازل کو اول آیتونه الله پاک په دې مقام نازل کړ ان الذين جاءوا بالافك عصبه منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الاثم دې ان الذين يحبون ان تشل فائده پوری یو او بیا الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات دې پوری بل دا نازل شول پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ناسو حضرت ابوبکر پاسه دا وی حضرت ام رومان هغه دغه وی عائشه ته عائشه لاړ شو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام شکریا ادا کا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نو خوشخبری وکا نه زه پیغمبر اسلام بس لاړم بزه پیغمبر اسلام خو هغه کسو ور یو دوه مرسو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خو د خلکو سره زما خبرې جن دا واورېدلې خو الله پاک زما برائت نازل کو زبر الله پاک شکریا ادا کوم د پیغمبر اسلام شکریا نه ادا کوم ازکه چې ناس خدای هغه په پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې خپل ناس داخلي دو پیغمبر علیه السلام لاړ بس د باندې پریوتله حضرت ابوبکر صدیق او داغي مور
هغه هم ډیر زیات خوشاله شول صحابه کرام ټول خوشاله شول او دا دغه برائت الله پاک نازل کو په دغه د واقعي چې کله وشوله نو کم کسان چې بری کو هغه ته خو بدترین سزا ملاو شوله او خو دې مستح چې نن در هغه د ترور شو نه دا قسم غوړو چې دی له غزا د سره بنور ځخه نه کومه ځکه دا وسره غریبو د بسره مدد کو چې دا غو د زردونه مدد کو خو وسره کول دا ما په لور باندې زنا ته امت ولګو نه الله پاک ایتون نازل کو ولا یأت لأولي الفضل منكم وسعة أن يؤتوا أولي القربى والمهاجرين وفي سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم چې تاسو کې کوم مالدار خلک دا د قسمونو نه خوري چې دوی موږ غریبانو له بس ورکونو ها تاسو نه خوښوي چې تاسو سره الله پاک محبت وکي حضرت ابوبکر په جړا شو واورید الله ای بلا والله اني لا احب ان يغفر الله لي فخدای قسم چې زدا غواړم ما زما دا خوخه چې الله پاک ما ته بخانه وکي او دغه ډبل خرچه چنده بوله به ورکولا په دې غزوه مريسيه کې او غیر غزوه بن المستلق کې په دې کې یو واقعات درېما ما ته مشهور واقعا ده چې په دغه ځای کې دوه پړاو ورډول او په دې کې یو ځای کې صحابه کرام دو پړه غردول نو دریا عائشہ نه بل د هار ترن داته ورکشو دا هار ته ورکشو نو پیغمبر سلام صحابه کرام دې چې تاسو هار وګورئ نو پیغمبر سلام هار کتو صحابه کرام هار ترن دا کتو په دې کې حضرت عائشہ رضی الله عنها وکنه او د خپل راغ دې سپری تشی کول سکون ورکو وستا یو مسنه د هر ځای کې استامنګه ستاسو وجه نه موږ په تکلیف باندې او دا وزل په دې کې چې دا وبنشتره او ته پیغمبر سلام ته صحابه کرام ته تکلیف ورکې تاسو هارونه راغستو په لږ کې ستانه ورکې دو نو پدې کې د مازه ټایم چې نه دا راغې او دا وبچرن دا نه وي په دغه کې الله پاک د تیمم آیتونه نازل کړ یا ایو الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهکم او دا په اخره کې بیا دا کم دغه چې دي کنه فتیمموا سعیدا طیبا فامسحوا بوجوهکم وايدیکم نو په دې کې یو صحابي هغه پاسې دو او چې ما انک لمبارکه ما هي باول برکتکم یا آل ابو بکر اسید بن حذیر چې اے دا ابو بکر خاندان